مونږ سره اکثر رابطه وکړي بچی مې شوی دی کور وراره شوی دی څه نوم ورته کېږدو ما ته مخکې ورځو کې یو کس ټلیفون وکړو ما ته وویل چې بچی مې شوی ښه غوندې نوم راته ووایه ما ورته ویل ابوبکر ورته کېږده ویل دا خو شته دی خاندان کې ما ورته ویل عمر ورته کېږده ویل دا هم شته دی ما ورته ویل عثمان ورته کېږده ویل دا تقریبا چې 20-25 نومونه صحابه کرامو کې ورته ما وویل ما ته ویل دا خو شته دی نو ما ورته ویل خو دغسې ټول د آدم علیه السلام اولاد وي نو خو نومونه خو ټول یې ښودی شوي دي بیا به څه کوو مونږ محترمو مونږ د نومونو دپاره چېرته فیسبوک کې ګرځېږو چېرته فلمیک ته رالو نومونه په بچو باندې کېږدو یاد ساتئ د نوم پوره اثر کېږي په بچه باندې د اسم په مسما باندې پوره اثر کېږي حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زمانه ده یو چا ورته واقع ذکر کړله ویل پلان کسی کې یو رافضي اوسېږي د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دشمن اوسېږي د هغه دوه خره وو د بغض او د دشمنۍ د وجې نه په یو خر باندې ابوبکر نامه یې خوا په بل خر باندې عمر نامه یې خوا رضی الله عنهما بل ورځ د یو خر د رافضي په لته باندې وو مردار یې کو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله چې واورېدله دته وفرمایل ویل ته معلوماتو که دا به هغه خر په لته باندې وهلی کم خر ته چې د عمر وایو ځکه عمر د ذات غیرت د ذات تعبیر و د غیرت نه غیرت هغه باندې غالب و د عمر د ذات نه هغه غیرت معلومیږي دا به هغه خر په لته باندې وهلی کم ته چې عمر نامه یې خوا هغه چې معلومات وکړله یقینا هم هغه خر په لته باندې وهلی او مردار کړی و کم ته چې عمر دیو جن محترم علماء فرمائی د نوم اثر کی ګوره په یو زناور او څاروي باندې راغی اثر کی په یو زناور او څاروي باندې راغی اثر شوی دی نو په انسان باندې به راغی څومره اثر کی اوس چې ته په بچي باندې چرته فلمیک در نوم کېږدي اوس چې ته په بچي باندې چرته فیسبوک نومونه کېږدي دغه بچي نه به څه خیر وګورې نو پیر صحابه کرامو خسته نمونه کېږدو په بچو باندې هلته د معنی د کتلو ضرورت بیا نشته رهتا تا بس دا د صحابي نوم دی د دې نوم د عظمت او د شرافت دپاره د عمره کافي ده او زموږ سلفو کې معمول هم دا و چې د کوم شخصیت سره زموږ په صحاب اسلافو کې د کومو شخصیاتو سره په کومه زمانه کې بغض شوی و په کومو علاقو کې ورسره بغض شوی و هلته زموږ مشرانو په خپلو بچو باندې د محبت اظهار په دې طریقې سره کړی دی چې په خپلو بچو باندې د هغو نومونه ایښودي دي زه تقریبا نن 8 کاله څوک 9 کاله مخکې زه خپل علاقې کې وم تیمرګرې کې زموږ علاقې کې هغه طبقه زیاته ده چې هغه صحابه کرامو سره خصوصا د حضرت معاویه رضی الله تعالی سره بغض ساتي مودودیان ما ته الله تعالی زوی راکړو هغه زمانه کې ما په هغه باندې معاویه نامه کېښودله 19 میاشتې بس بیا هغه وفات شو دلته پېښور کې وم تقریبا 4 کاله مخکې الله تعالی راته بل زوی راکړو دلته اوسېدو دلته خو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دشمنان زیات دي ما د هغوی د وجې نه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سره د محبت د اظهار دپاره په هغه بچي باندې ابو حنیفه نوم کېښودو او دغه نوم اثرات وي زه کله کله ځم او ماشوم دی 3-4 کالو نو ما نه کله ته پوښتنه کې ته چېرته ځې اوس ورته یم پلانکي ځای ته څه کې به ځې ورته یم ګاډۍ کې هلته ورسېږې څه به کوې زه ورته یم بیان به کوو ښه چې بیان وکړې بیا به څه وشي دومره تحقیق په یو خبره کوي یقینا د سړي ذهن نه مني چې دغومره ماشوم او دغومره تحقیق کول خو ما وی دا دغه نوم اثر دی چې حضرت امام اعظم رحمه الله لوی فقیه و لوی مجتهد او د تحقیق او د اجتهاد یقینا که تر هغه واقعات او حالات وګورې عقل به دې حیران شي ورته نو د نوم پوره اثر کېږي او په پلار باندې د بچي اولنی حقدار چې صحیح نوم ورباندې کېږي دا اولنی حق دی د بچي هلته علماو ته راشه بچي ته نوم څه کېږده ما فیسبوک کې مه ګرځېږه هغې پسې چېرته د غلطو خلکو نومونه مه ایږده په خپل بچي باندې نوم د خپلو علماو نه تپوس وکړه د صحابه کرامو نومونه پې کېږده رضي الله عنهم اجمعین د اسلافو نومونه ورباندې کېږده د ائمه دین نومونه ورباندې کېږده آینده به ستا د دغه بچي نه الله رب